على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فاسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله استغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائے کہ تاسو کې ماته زیات محبوب هغه څوک دی چې زیات خوش اخلاقه وي. اخلاق دا په دین شریعت کې او په اسلام کې یو لویه مرتبه لري. اخلاقی سړی دی په دنیا کې هم کامیاب دی، په آخرت کې هم کامیاب دی. څنګه چې د دنیا ښایسته کېږي په اخلاقو باندې، د کوم دکاندار چې اخلاق ښایسته وي نو تاسو وګورئ خلک هغه ته ډېر ورځي. او اخلاق یوازې دې ته نه وایي چې صرف د خولې خوږوالی، دغه هم اخلاق دی. سړی نرمې خبرې کوي، بټاکې خبرې ډېرې نه کوي. نبي علیه السلام مبارک راځي ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. الله جل جلاله قرآن کریم څلورمه سپاره کې فرمایي اے رسوله که ستا چېرته خوی
او زړه دا سخت وي ته سخت زړه والی وې نو ستا نه به د صحابه کرام خواره وارې شوي خو ته نرم زړی ستا نرم زړه دی نرم اخلاق دي صحابه کرام چې دي هغه تا ته خواله ډېر راځي ستا خوا ته نو ښکلي اخلاق دین یوازې د عبادت نوم نه دی دا د ښکلي اخلاقو نوم هم دی چې انسان بل انسان چې دی هغه د ده نه محفوظ وي دغه شان دی دروغ نه وایي رښتیا وایي او دغه شان بل مسلمان ته چې هغه تکلیف نه ورکوي او دغه شان د بل مسلمان چې هغه غیبت نه کوي د بل مسلمان باندې چې هغه خفه کېږي د بل مسلمان خیرخوا وي څنګه ځان دپاره چې خوښوي د بل مسلمان دپاره چې هغه خوښوي مطلب دا دی چې ستا له مشورې څوک یو څیز کې والي او دغه څیز باندې ته پوهېږي او تا ته پکې بېخیري ښکاري بل مسلمان نقصان وي هغه له به غلطه مشوره نه ورکوي دا هم اخلاق دي دوکاندار یې څوک د رسید واخلي ویسي هغه به کور کې په کار را نه شي هغه سیټ ټیک نه وي یا یې کور کې شل مسلې راتلی شي واپس یې راوړي تا ته وایي دا څه زموږ په کار نه دی دا واله ما ووړو په غلطۍ کې مې ووړو یا موږ نه زیاتي شو او ته یې په خوشو په ښه په ښکلي انداز کې دا څیز واپسوالي پیسې ور ورکړي دې ته اقاله وایي دا هم ښکلي اخلاق دي او دې ته الله تبارک چې د هغه ثواب ورکوي په دې باندې معاشره کې هغه خپله ژوند تېرول او د اصولو لاندې ژوند تېرول د شریعت چې د هغه پابندي کول لمونځ او اودس پابندي کول او دغه شان چې دی نو بل مسلمان ته هغه خیر رسول احسان کول د مور و پلار چې د هغه خیال ساتل د بړو چې د هغه ادب کول مطلب د لوی مشرانو خلکو چې د هغه ادب کول او په کشرانو باندې چې د هغه شفقت کول دا ټول د اخلاق دي بل معاف کول درګذر کول بل د سره زیاتې وکړي او بس تا ځان کنټرول کړي هغه ته چې د هغه زیاتې وکړه نو ته معاف کړي بس الله جل جلاله په ذمه باندې پرېږدي چې ماله به الله دې ثواب راکړي ذاتي تا سره کنځرې ورته وکړه یا بل مطلب داسې که نه والته کول وشو او ستا کوشش کېږي ته معاف کولی شي نو ډېره ښه خبره ده معاف کولو درګذر چې د هغه لوی ثواب دی الله جل جلاله په دې باندې ډېر لوی څه ورکوي الله جل جلاله فرمایي چې تا څوک معاف کړو زه به تا معاف کړم او حدیث کې راځي څوک چې په ځمکه والا باندې رحم وکړي الله جل جلاله په هغه باندې رحم وکړي الله تبارک وتعالى د تاسو له دې حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسول شرف الأنبياء والمرسلين يا حي يا قيوم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن اللهم يا قادر الأمر اللهم يا شافي الأمراض وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين